अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو चमन यानी कि बहार د चमन د افادیت در تخیم کتلی سی بظاهر دا یوه غیا ده چې دا مال مویشي هم خوري خو دې داسې ګټې دي که زه درته بیان کم د الله په فضل نو تاسو به خپله حیران و پریشان سئ او ما نه مخکې به نه تاسو دا اورېدلي او نه به درته چا دا ویلي او نه به درته څوک ووایي دا یعنې که چمن ده په چمنو کې فرق وي دا رقم چمن چې هغه تار کوي صحیح ده داسې دا چمن داسې ګټه ته بیان کوم چې دوه باره ته کوي هغه کسان چې په جګر کې ګرمي لري او یا هغه کسان چې خوري نو حتی کې د معدې سرطان پورې لري نو دې نه تاسو سره کم علاج کولی شي ګوره دا غیا ده په نظر یو غیا معلومیږي نو دا هغه کسان چې د معدې ګرمي لري بعض اوقات خولې ته ترشي اوبه راځي په یوه دوام نه ښه کېږي یا د معدې سرطان لري دوستانو شعر یې کوي نن داسې ټوټکا او داسې یعنې کې بوټی ده درته خیم سی یقین کوي تاسو به حیران و پریشان سی پیړۍ تر پیړۍ تیری هم سی دې افادیت به نه چا کتلی او نه به تاسو ته څوک بیان کوي زه تاسو داسې سینې راز ښیم چې هغه خلکو ځان سره قبرو ته وړي دي هغه کسان چې د معدې سرطان لري معده تیزابیت کوي مثانه کې ګرمي وي یا تور زیړی وي تور زیړی دې حد ته مریض رسېدلی چې پریشان وي لاره ترې غلط وي اور دې استعمال که تاسو وکړو دوه باره ته کوئی که عموما تاسو کتلی کله چې دا یعنی کې چارپاهانو کې پیشۍ یا مثال سپي چې دا کله ناجوړه سي هېڅ هم نسي خوړی ورځ په ورځ کمزوري کېږي نو دوی که پام تاسو کړی دا غیا خوري دا غیا چې دوی وخوري 3 یا 4 یا 5 ورځې که تاسو کله هم په ژوند کې به تاسو داسې چانس راغلی یا به هم چا نه اورېدلي چې یاره دا مال خو راځي دا مثال سپي یا پیشۍ دا غیا خوري هغه یې دې لپاره خوري چې د هغوی په معده کې دننه پاړسوب ورم پیدا سي یا د هغوی د مثال داسې نظام فعلي پکې پیدا سي چې هغوی په ځان پوهېږي چې نور یعنې کې منګ یعنې کې ختمیږو او د منګ لپاره ضروري ده چې دا وخورو داسې کله هغوی وخوري د هغوی چې کوم د خوراک نظام د قوت مدافع یو دم بوست سي یعنې کې اول ورځ خوړلو سره هغوی تازګي محسوس کوي کوم خوراک چې هغوی خوړلی یو هضمېږي نه نو د دې خوړلو سره د هغوی خوراک یعنی کې هضم سي دا کله تاسو وګورئ په ژوند کې پیشیانې یا سپیان چې کله ناجوړ سي نو دې خوراک کوي د کبلې خوراک کوي هغه په دې کې داسې حکمت ده چې هغه پې پوهېږي خو انسانان پې لا خبر نه دي دا تاسو کله بیا وګورئ نو راځم د نسخې خواته که هم څوک زیړی تور لري پریشان وي علاج یې نه صحیح ده په دوایانو ستړي سوي تاسو هره دوا خورئ خیر ده خورئ خو دا طریقه ورته ښیم دا یې ورې وکئ څوک تور زیړی لري یا د معدې سرطان لري یا په معده او په مثانه کې ګرمي وي نو دا غیا دې راوش کوي صحیح ده داسې راوش کوله خو داسې دا کبله ښه چې هغه تار لري تار نه بغیر نه ګوره دا تار والا کبله داسې تارونه لري ښه دې کې فرق وي داسې تاسو راوش کوله دوړونه به یې پاک کوي دومره یو موټی به یې راواخلئ دوړونه به دا پاک کوي په اوبو کې به یې ټیټه کې پاکه به یې پرېمینځئ زر او بیا به دا یو جګ اوبو کې خشته کوي یو جګ اوبو کې هم چې د شپې خشته کړه 4 ساعته به دا په دې جګ کې پرتی 4 ساعته بعد دا به تاسو ته بدله کوي دا کبله به تیسته کوي نوره اوبه دې کې خشته کوي روزانه به دې نه یو ګیلاس اوبه سهار غرمه ماښام روټین جوړ کوي په نهاره به یې چیکئ همدې کبلې اوبه چې تاسو پکې خشته کړې هغه کسان چې معدې نه بغارې وي د معدې سرطان وي ډوډۍ وخوري بوج پي هضمېږي نه اور تور زیړی وي یا په جګر باندې پولی وي ټیومر وي دې استعمال سره د الله په فضل هغوی به راحت سکون احساس کوي او په څو ورځو کې په کلونو په میاشت هم نه ده دې کې الله تعالی داسې شفاعت یې ښیي که تاسو وګورئ کله ما بیا هم دا خبره تکرار کوم هغه پیشوګانې چې په کورونو کې یا سپي چې کله هم ناجوړه سي لکه کله ضعیفه سي کله تاسو د هغې تعقیب وکړئ هغه به دا کبله خوري دا کبله چې هغوی کله یوه هفته وخوري بس هغه په روغېدو باندې راسي ډوډۍ هم خوري غوښه هم اخلي وده هم کوي په دې کې الله تعالی داسې شفاعت یې ښیي چې نن پورې دا یعنې کې چاته چا ښودلي نه دي او پخوا زمانه کې چې دا زر تخیم چې هندوان کوم ول دې نه به شربت یا ارک به یې وباسه د جګر لپاره د جګر د تقویت لپاره څومره چې هم نن سبا د چا جګر ضعیف وي چا جګر مریضي وي یا لیور سورایسیس وي نو دې تاسو استعمال وکړئ دې که ارک وباسئ ارک یې وباسلی سئ اور که دې تاسو خشت کړه په جګ کې 4 ساعته یو ګیلاس سهار و ماښام چیکئ د الله په فضل همدا اوبه
داسې صحت که د الله رضا و تاسو درکوي چې تاسو به خپله حیران و پریشان سي او دې ته کبل هم وایي خو دا د پړو په شان د کبله دا کتلی سي ښه داسې او د ما مقصد دی چې الله تعالی ما ته کوم علم را کړی هغه زه انسان ته انتقال کم په دې سي دې موږ نه پوښتنه کېږي د دنیا ته چې موږ تاسو راغلي یو صرف دې ته نه راغلی چې وګټه وخوره او ما ته چې کوم الله تعالی علم را کړی هغه به ما قرض ده چې هغه ما کې څومره کوشش وي څومره معتبره نقصه زه د تاسو دوستانو په نظر کوم همدغه نقصه دې ته به حقیر نه وي هندوستان نه پاکستان نه په دې کې نیرو ډاکټران دي طبیبان دي چې ما ورته ښودلی د الله په فضل هغه خپل دواخانو کې چلی حیران و پریشانی سي زما کومه نقصه هغوی ته ورکړي او دا تاسو کله ټرای کړئ چې چا تور زیړی وي معده یې خرابه وي یا حد نه زیاته جسم یې ګرمي لري مثانې ګرمي دا یو تاسو طریقه ورته وښیي د الله په فضل بې پیسو ګیا ده ګوره ښه اوس سیزن ده خو داسې د تارو په شان دی دا کتلی چې داسې تارونه دا لري ښه دا ګیا دی یعنې که تاسو مال که لرئ غواګانې یا وزې هغه هم په دې کبلو کې دا کبله خوري د دې کبله انتخاب کوي ګوره چارپاهان دومره څلور پښو والا ځناور دي خو دومره الله پوهې ورکړې چې هغه نوره کبله سي هغې نه دې ته زیاته ترجیح ورکوي دا تاسو کله وش کوئ چې تاسو په کور کې مال لرئ دا مرتکې دی او تاسو که څومره رشکۍ جواري هغه پرېږدي دا شی خوري دا کبله خوري دې کې الله تعالی داسې شفاعت او صحت ایښی ده نو دا ما یو امانت ما سره د زړه راز و تاسو سره ما شیر که او تاسو هم داسې ملګرو سره یعنی کې دا شیر کوئ چې هغه دې ته ضرورت لري بیچارهګان نن سبا حالت کې مجبوره وي بې پیسو وي یا ډاکټري دوايانې خوري ورسره د دې استعمال وکړي الله به صحت شفا ورکړي یوه لاسې چې تاسو په حق کې جک او د موږ په حق کې جک هم په دې دنیا هم په هغه دنیا موږ او تاسو ته ګټه ده که د الله رضا وه دوستانو ښه وخت ولرئ لویه دوستانو السلام علیکم